نو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهم خبرونو سره زیم همیرا. د پاکستان تحریک انصاف امیدوار سهیل افریدي نوي ووټونه ترلاسه کولو سره د خیبر پختونخوا نوي وزیر اعلی منتخب شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په خصوصي دعوت شرم الشیخ ته رسیدلې چرته به چې آغا غزه امن معاهدې دستوره کې ګډون کوي. د پاک فوج ټیم برطانیې کې 10 ورځو عالمي فوجي مشق کیمبرین پټرول 2015 کې په بهترینه کارکردګۍ باندې ګولډ میډل ترلاسه کړی دی. پاک افغان تاو تریخوالي لوجې تورخم او چمن بارډر نن په دویمه ورځ هم هر قسمه تګ راتګ لپاره بند دی. آرمډ فورسز انسټیټیوټ اف افټلمالوجي ډاکټرانو یو تاریخي کامیابی ترسره کړې ده. د پاک فوج ماهرینه سرجنو فوجي اپریشن کې وړاندې شوي 2 فوجي سپایانو بصارت د یو مقامي زنانه اتیا کړي کارنیا پیوندکاري لوجې بیرته بحال کړي. بلوچستان های کورټ د کوئټه ټریفک اصلاحاتو کیس کې اهم پریکړه کړې ده چې سنټرل بزنس ډسټریکټ ته رکشو په داخله مکمل بندیز لګولې او خلاف ورزي کوونکو نه رکشې ضبط کولو هدایات هم کړي دي. د ټول ملک په شان په خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې هم 3 ورځې پولیو مخنیوي مهم شروع شوی دی چې تر مخه به د صوبې 4 لکه نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول شي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.